محترمو زید د قربانې بوته د پلارو د دوی خپل میس کې خبرې اترې کوي دوی بابا جانا زما مور به زما پسې ډېره زیاته غمجنې په ما پسې به خپئ ما که ته قرباني کې دا کمیس رانه مخکې لرې کا دا کمیس زما مور له یوسه چې کله ورته زه ور یادېږم دا کمیس په ځان ته به رانږدې کوي تسلي به ورته میلاویږي بابا جان دویم یو کار وکړه خپلې سترګې او زما سترګې وتړه هسې نه زما سترګې او ستا سترګې یو ځای نه شي د پلار او د زوی خپل منځ کې د شفقت او د محبت تقاضه دا ده هسې نه په دې حکم کې ته کمې رانولې پړه کې دې سره نه شي پړه کې دې سره نه شي ما له سترګې وتړه ما الټه سملوه ما له لاسونه وتړه په مرۍ چاړه راکاږي د انسان نه روح وځي ساه وځي دې وخت کې انسان تړپېږي لتې وایي لاسونه ډکوي پیټه کوي هسې نه زه پکې تا ته تکلیف در نه کړم په غلطۍ کې تا ته زما د لاس د طرف نه ګزار در نه شي د خپې نه ګزار در نه شي بابا جان زما لاسونه خپې وتړه بابا جان چاړه تېره کا هسې نه چاړه دې تېره نه او په دې الالورو کې ټیم ونه لګي چې ته څنګه چاړه راکاږې چې فوراً زما مرۍ غوڅه شي بابا جان دا کارونه سره لازمي وکړه محترمو نن ما ورته خپل بچی مانځله نه شو راپاسولی ما ورته بچي ته وایي بچي دا کار دی د شریعت خلاف دی مې کوه دا ورته نه شو ویلی دا جامه پیزار دی د شریعت خلاف دی شکل و صورت دی د شریعت خلاف دی خپل بچي ته نه شو ویلی د هغې غټه وجه دا ده یا خپله نه یم جوړ یا مې بچي له دا ترتیب نه دی برابر کړی هغه له مې دومره تربیت نه دی کړی چې هغه د شریعت حکم وکړي محترمو دا لوی سبق په قربانۍ کې ګورئ اصل مقصد غوښې تقسیمول نه دي په دې کې اصل مقصد د الله حکم منل دي به د الله حکم دی دې سره مې کار نشته دا غوښه لږو خلکو ته رسي که ډېرو ته رسي دې سره مې کار نشته خو صرف د الله حکم دی زه قرباني کوم الله به دې اجر راکوي روایت کې راځي وي کم کس چې قرباني وکړي او په دې نیت باندې وکړي یا الله که تا راته حکم کړی وي چې د خپل بچي قرباني کا ما به نن بچي هم قرباني کړی وي دې چاړه راکاږي په غوا میخه باندې په چیلې او په چیلي باندې چاړه راکاږي الله ورته اجر داسې ورکوي لکه چې خپل بچي قرباني کړي دا څومره لویه خبره ده